بسم الله الرحمن الرحيم. النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه نحو جاءني رجل عالم، أو في متعلق مطبوعه نحو جاءني رجل عالم أبوه، ويسمى صفة أيضا. والقسم الأول يتبع مطبوعه في 10 أشياء في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون. په دې عبارت کې مصنف تاسو ته د توابع اول قسم نعت یا صفت دغه تعریف کوي. نعت د باب فتحانه د لغوي معنی تعریف کرنا. یا کلمه کی صفت لانا چې کوم کس تعریف کوي هغه ته ناعت ویلی شي. تعریف کوونکی څه ویلی شي؟ ناعت. وایي چا تعریف چې کېږي هغه څه وي؟ منعوت. څه ته ویلی شي؟ منعوت. اصطلاحي تعریف یې څه ده؟ تابع يدل على معنى في مطبوعه او متعلق مطبوعه، چې دا هغه تابع ده چې دلالت وکړي د مطبوع په معنی باندې یا د مطبوع د متعلق په معنی باندې. پوهیږئ؟ نو تعریف نه دا پته ولګېده چې د صفت یا د نعت دوه قسمه دي. ٹھیک ده که نه؟ یو دا صفت بحاله، یو صفت بحال متعلقه. نعت څو قسمونه دي؟ صفت دوه قسمونه دي. یو نعت بحال المنعوت. ٹھیک ده کنه؟ او دې څو نومې دي؟ درې نورې دي. درې نورې دي. ٹھیک ده کنه؟ نعت بحال متعلقه. ٹھیک ده کنه؟ صفت بحال الموصوف یا صفت بحاله. اسونه دي. ٹھیک ده کنه؟ او دویم قسم یې څه ده؟ نعت بحال متعلق المنعوت، او دیتا نعت بحال متعلقه ملے شي. ٹھیک ده کنه؟ او دیتا صفت بحال متعلق الموصوف ملے شي یا صفت بحاله متویل شي. پوه شو؟ څلور نومې دي ښه ادوارو. اوس یا اول قسم تعریف بس شي صفت بحال الموصوف. دې تعریف بس شي نو مصنف ته په خپل تعریف کړی تابع يدل على معنى في مطبوعه. تابع يدل على معنى في مطبوعه. دا تابع دا چې د خپل مطبوع سره ملاو شي او په داسې معنی دلالت وکړي چې د په مطبوع کې امانه پرته وي. ٹھیک ده کنه؟ امانه پکې وي. او دویم کې لکه جاءني رجل عالم. جاءني رجل عالم. نو دې کې وګوره رجل مطبوع ده، عالمون تابع ده. ٹھیک ده کنه؟ رجل څه ده؟ مطبوع ده. عالمون څه ده؟ تابع ده. پوهیږئ؟ رجل موصوف ده، عالمون څه ده؟ صفت ده. نو دا عالمون چې کله د رجل سره ملاو شو، د مطبوع سره ملاو شول، په داسې معنی دلالت وکړه چې په رجل کې پرته ده، موجوده ده. صفت د څه ده؟ علم. پوه نه شو پې؟ پوه شو پې؟ او فی متعلق مطبوعه. دویم قسم تعریف څه ده؟ نعت بحال متعلق الموصوف. ٹھیک ده کنه؟ هغې تعریف به څه شي؟ تابع يدل على معنى في متعلق مطبوعه. بس تابع يدل دې څه ولګوي؟ تابع يدل على معنى في متعلق مطبوعه. دا هغه تابع ده چې د خپل مطبوع سره ملاو شي او په داسې معنی دلالت وکړي چې د مطبوع په متعلق کې موجوده وي، پرته وي پکې. پوه شئ؟ دا هغه تابع ده چې د خپل مطبوع سره ملاو شي، خپل مطبوع سره ملو شي او په داسې معنی دلالت وکړي چې د مطبوع په متعلق کې وي. مطبوع په متعلق کې وي.
ټیک ده کنه لکه جاءني رجل عالم ابوه دا عالم ابوه دا تابع ده ورجل مدبو ده نو عالم ابوه چې کله د رجل څخه ملو شوله چې څه ملو شو نو په داسې معنی دلالت وکړي چې په ابو کې پرتا ده په ابو کې پرتا ده او دا ابو د رجل متعلق ده ابو د رجل څه ده ویلې ځکه چې پلور ده کنه څنګه پلور ده نو پلور صفت کوي ښه پوه شو یا فایده کوي دي سړي النعت معرف ده النعت معرف ده تابع يدل على ما في مطبوعه ده تعریف ده فدې ځکه النعت څه ده معرف تابع يدل على ما في مطبوعه ده څه تعریف ده تابع د جنس ته ټول توابع ته شامل ده يدل على ما في مطبوعه ده فصل نور ټول ته وتل نور ټول دی ځکه چې هغه په داسې معنی دلالت نه کوي چې مطبوع کې پراته وي یا مطبوع متعلق کې پراته وي پوه نه شوی ٹھیک ده او يسمى صفتان ودي صفته ما ویلی شي متصل کی تعریف کې یو خبره د کتاب په تعریف باندې زیاته وکړه اسوا اداوا چې که تعریف خپل منوخ لکنه دلته کې تابع يدل على معنى في مطبوعه دا تابع ده چې دلالت وکي د مطبوع په معنی باندې ٹھیک ده کنه خو مت سمونه وکړه چې تابع د مطبوع سملو شي نو بیا په دې معنی باندې دلالت وکي ٹھیک ده کنه دا مې ته ویل وکړه دا معنا دا مې ته ځکه دا معنا وکړه چې صرف صفت نات یا صرف موصوف ٹھیک ده کنه دا د وضع په اعتبار سره په دغه معنی وصفي باندې دلالت نه کوي که صرف صفت راشي کنه او د موصوف نه بغیر وي نو دغه وصف دا ګوره بیا د مطبوع پر نه ثابتوي ٹھیک ده کنه د مطبوع پر به اعلی دغه وصف ثابتي کی چې مطبوع وسه ذکر شي دینه ثابتي چې مطبوع نه به وسرنګ زو عالمون عالمونیم نو عالمون د زید پر ثابتي شي نه ثابتي کنه نو دغه وجنمو دا خبره وکړه خام پوه شي وسي والقسم الاول يتبع مطبوع في 10 اشياء لس اول قسم به صفت مو دوه قسمونه بیان کړو کنه اول قسم کوم یو صفت بحال الموصوف ٹھیک ده کنه په لاسو شونو کې به دا مطابق وي دي موصوف سره مطبوع سره تابع یا صفت دا په لاسو شونو کې برابر وي موافق به وي د موصوف او د مطبوع سره ٹھیک شو کنه الشون کوم دي اعراب کې ان رفع نسب جر کې تعریف و تنکیر یعنی معرفی و نکره کې افراد تثنیه جمع کې څه مطلب که موصوف مرفوعی نو صفت به مرفوع که موصوف منصوب نو صفت هم څه وي منصوب به وي تعریف و تنکیر کې کچری موصوف معرفه نو صفت به نکره که موصوف معرفه نو صفت هم څه معرفه وي افراد تثنیه جمع کې که موصوف مفرد وي نو صفت به مفرد که موصوف تثنیه نو صفت به څه وي تثنیه او که موصوف جمع نو صفت به څه وي او تذکیر او تانیث د کې که موصوف مذکر نو صفت به مذکر که موصوف مؤنث نو صفت به مؤنث وي تک جاءني رجل عالم په دې کې دواړه مفرد دي ٹھیک ده کنه دواړه نکری دي دواړه مرفوع دي او دواړه مذکر دي یا رجلان عالمانی صرف تسنیه پکې بدله شو ٹھیک ده کنه جاءني رجلان عالمانی کې دواړه څه دي نکری دي دواړه نکریم دي دواړه تسنیم دي ٹھیک ده کنه او دواړه مذکرم دي دواړه څه دي او دواړه مرفوع دي او رجال عالمون کې صرف جمع بدله شو ٹھیک شو کنه نور ماغه دي جاءني زید العالم ده ٹھیک ده جاءني صرف یور وړای دا نور په تب کړی دي نور اری ځون ته مثال لا جاءني رجل عالم ٹھیک ده او په دې کې مطابقت پلاس شنو کېشتا ده و مې خالته جاءني رجلان عالمان دې کې مشتا جاءني رجال عالمون په دې کې مطابقت شتا ده او جاءني زید العالم
په دې کې مشته مطابق اعراب یو دي دواړه معرفي دي دواړه مفرد دي او دواړه مذکر دي امرأة عالمة دې کې وګوره دواړه مؤنث دي ٹھیک ده کنه دواړه مرفوع دي دواړه نکری دي او دواړه مفرد دي دواړه شي دي مفرد دي پوښ په خبره باندې په دې کې مطابقت شته ده دویم قسم کوم یو ده صفت بحال متعلق الموصوف پنځو شنو کې به مطابقت او موافقت وي د مطبوع سره ٹھیک ده کنه پنځه شنو کوم دي اعراب يعني رفع نسب جرب وتعريف وتنكير تعريف وتنكير قوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها نقول قريتي الظالم أهلها دا قريتي دا موصوف دا والظالم أهلها دا صفت دا نو دي كي وغرا اعراب خود ورو یو شی دی قریتی مجرور ده او ظالمی چه شی ده مجرور ده ٹھیک ده کنه او دوړه معرفیم دي خو په تذکیر تنیس کې مطابقت شته پکې کوم ده پکې نشته پکې ٹھیک ده کنه پس کې پکې نشته تذکیر تنیس کې پکې مطابقت نشته او افراد تصنیع کې دلته کې اگر چې مطابقت شته خو کریم نو څه مسله نشته پوښ دې څه پرې وفائده النعتی وسه صفات فائدہ وسوي پنځه فائدې دي سورہ پنځه فائدې دي اوله فائدہ دا ده چې صفت د وجنه به تخصیص سي په منعوت کې ٹھیک ده کنه صفت د وجنه به په منعوت کې تخصیص سي خو کله چې موصوف صفت نه کوي کله چې موصوف صفت سوي نه کوي لکه مو جاء رجل دا عام خو عالمون وي خاص ولا امر جالتي وتلو ٹھیک ده کنه تخصیص پیدا بهر کوي کله موصوف صفت نه کوي ٹھیک ده کنه وتوضيحه ان كان معرفتين کچره موصوف صفت معرفه وي ٹھیک ده کنه نو صفت به د موصوف وضاحت او توضیح کوي ٹھیک شو کنه لکه جاء او کنه موصوف لکه جاءني زيد الفاضل نو دې کې وګوره موش جاءني زيد وزيد خو معرفه ده کنه خاص خدا کنه ٹھیک ده خو الفاضل سره دې وضاحت وشول چې هغه زيد چې هغه فاضل چې شه ده فاضل ٹھیک شو او کله بدا صرف د ثنا د پرسي صرف سری پرسي ثنا د پورا لکه بسم الله الرحمن الرحیم و دې کې الله رب العالمین دوړ معرفي دي کنه ٹھیک ده نو تعریف د پرخونی شرط دغه د تخصیص د پرخونی شرط لای ٹھیک ده کنه ځکه چې معرفي دي خو په دې کې د مو د توضیح پرم نشو خستلای ځکه الله رب العزت علم ده ټولو کې زیات او زح ده ٹھیک ده کنه ټولو کې زیات واضح ده نور وضاحت به دغه څه وشي خو البته سب د مدح د پره ده سب د څه پره ده بسم الله الرحمن الرحیم کې الرحمن الرحیم دا دوه صفات دي د لفظ الله د پره خو څه پره دي مدح پره صفات به کله صرف د موصوف د مدح او د ثنا د پره رسی او دا به کلر سي دا به الرسي چې کله مخاطب ته معلوم می ده چې د صفت د موصوف په دغه صفت سره متصف ده موصوف په دغه صفت سره متصف ده یعنی موصوف د پر دغه صفت ثابت ده ٹھیک ده کنه خو غیب وجود دیم دا بینوي نو د محض د ثنا د پر بینيږي یا محض د مدح د پر بینيږي او کله بدا د زم د پر رسی زم د پر کله رسی دا په صورت کې سي چې کله مخاطب ته د پته وي چیرې اذا کس پر د غزم د ثابت ده خو بیا متکلم بینوي نو سمته وي کله به محض د زم د پرسي کله به محض د زم د پرسي او زم د پر بدا کله رسي په صورت کې برسي چې مخاطب ته دا معلوم وي چې د زم د موصوف د پر ثابت ده د صفت زم د موصوف د پر ثابت ده
او متکلم بیا می د محض ځم بینول پر لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې د شیطان پر رجم ټیک ده کنه ثابت ده ورشاته مونم ده خو یې موجود شي ورشي پنځمه ټیک شو کنه پنځمه پیدا شي ده وقد يكون التاکید وکله سبب د تاکید پرسي لکه نفحه واحده نفحه واحده ټیک ده کنه دا به کلر سي کچري موصوف په خپل په معنی باندې دلالت وکي ټیک ده کنه وګینه بعد بیا مې هغه ته پر صفت ذکر کیږي نو دا سب د څه پر سی بیا تاکید پر سی لکه نفحه نکره دی په باندې دلالت کول واحد و ټیک ده کنه وګینه بعد مې واحدتون ورول صفت نو د څه په څه پر ورول تاکید پر ورول وعلم ان نکره توصف بالجمله الخبريه وعلم نا توسط مصنف دایي چې کله کله د نکره صفت برسی په جمله خبریه سره پس سره په جمله خبریه سره دا به کلر سي کله چې موصوف نکره وي کله چې موصوف سي نکره وي نو له برسی ښا په خبره باندې ٹھیک ده کنه جمله خبریه وي انشاء ونه ویلا ٹھیک ده کنه جمله خبریه ویلا انشاء ونه ویلا چې ویلي ځکه جمله انشاء کې د څه کو د کذب احتمال نشته یکه د څه کو د کذب احتمال نشته نو چې کله څه د کذب احتمال پکې نشته نو دا صفته ما نشي وکړي کېدل اوس جمله بین کړي صفت ویل رسین ځکه جمله من حيث الجمله دا نه معرفه ده نه نکره ده خو چون کې د معرفي کوم علامات چي دي اب کې یوم نشته معرفي کوم علامات چي دي اب کې یوم نشته نو دغه د وجنه نکری ته نږدې شو لکنه نو ځکه چې جمله د نکری په حکم کې وي نو دی وجنه نکری صفت د نکری پر صفت ما جوړې درېش پوه نه شو پوه وعلم ان النکرة توصف بالجملة الخبرية نحو مررت برجل ابوه عالم او قام ابوه ټیک ده کنه خو سب دا یو دوسوتوي چې کله جمله د نکری صفت وي نو بیا په دې جمله کې یو عاید ضروری وي څه ضروری عاید به ضروری وي چې هغه به د موصوف طرف ته راجع وي پوه نو پر پوه شو اوسې ول مزمر ولا یوسف ولا یوسف به ضمیر به موصوف پکې کېدلی شي نه به صفت پکې کېدلی شي ضمیر به نه موصوف پکې کېدلی شي او نه به صفت ویلي ځکه متکلم او مخاطب دا نه موصوف جوړدلی شي او نه صفت جوړدلی شي ویلي ځکه چې دا عرف المعارف دي یعنی معرفي په قسمونو کې د ټول نزيات واضح څه شي دي متکلم او د مخاطب ضمیر دي ٹھیک ده کنه نو ځکه دا نه موصوف جوړدلی شي او نه صفت جوړدلی شي او هر چې غایب ده نو غیب متردن للباب په دې باندې محمول کړل سم کړل تردن للباب په دې باندې محمول کړل پوه شو که پوه نه شو بس تا